اکثره د ماشومانو جامې څپلۍ داسې نور چې زیات وي مور او پلار یې بل چاته ورکوي د مور او پلار ته دا جایز دي که نه؟ دا مسله مهمه مسله ده، باید زده یې کړي. یو مسله دا زده کړي چې د نابالغه ماشوم چې کله د یو شي مالک سي، یو شی د ده په ملک کې راسي، دی مالک سي، د دغه شي بیا و بل چاته بې عوضه ورکول پلار ته هم نه دي جایز و مور ته هم نه دي جایز. مثلا د ماشوم څپلۍ دي، د ماشوم جامې دي، د ماشومانو نور شیان دي په کور کې، نابالغه ماشوم دي، د هغه د مور واخلي بل چاته ورکوي، پلار واخلي بل چاته ورکوي، دا نه دي جایز، دا ناروا دي. پوه شوئ په مسله باندې؟ نو همدا وجه د زموږ فقهای کرام رحمهم الله فرمایي وایي کله چې پلار و کور ته و ماشومانو ته یو شی راوړي، مثلا پلار په اختر کې و ماشومان ته جامې ورکوي، څپلۍ ورکوي، خولۍ ورکوي، بل څه ورکوي، نو پلار دې دا نیت نه کوي چې دا زما ماشوم یې مالک شو، د ملک نیت دې نه کوي، د استعمال نیت دې وکړي. مثال دا دې وایي دا شی زما و اوس هم زما دی، خالي به زما بچی یې څه وخت استعمال کړي چې بیا پر ده باندې تنګ سو یا لنډ سو یا زیات سو، بیا به زه بل چاته ورکړم. د ملک د ورکړې نیت مه کوه ماشوم ته، نو بیا خو شی ستا دی، نو بیا سبا ته کولی سې چې که ده پر ده زیات سو بل چاته یې ورکړي. او همداسې چې که بل چا بیا و ماشوم ته شی ورکوي، بل چا و ماشوم د اکثره دا خلک و ماشومان ته یو شی ورکوي، نو په دې کې زموږ فقهای کرام رحمهم الله دا مسله تفصیلي ذکر کړې ده. وایي ماشومانو ته چې خلک شیان ورکوي په دې کې عرف ته کتل کېږي، رواج ته. یو داسې وي کوم فکر کړي د یو چا کره زوی یا لور پیدا سي، نو بیا خلک ورځي 1000 او 2000 روپۍ ورکوي و مور ته یا پلار ته. اوس دلته ګوره دا 1000 او 2000 روپۍ ورکوي یا یو مټایي وروړي یا یو بل شی وروړي، دا و ماشوم ته نه ورکوي، دا د ماشوم و مور پلار ته ورکوي، نوم د ماشوم دی خو مور پلار ته. نو په هغه کې بیا د عرف په اعتبار دی، که مور ته ورکوي د مور حق دی، که پلار ته ورکوي د پلار حق دی. او هغه شیان چې خلک یې و ماشوم ته ورکوي، لکه اوس مثلا ماشوم لږ راغټ سو د کالو 2 سو، په لسي باندې، په شلي باندې، په 50 باندې پوهېږي، نو اوس چې څوک یې ورکوي دا یو ماشوم ته ورکوي، نو دا پیسې بیا د ماشوم څخه اخیستل و بل چاته ورکول دا پلار ته نه دي جایز. او اکثره خلک په دې ځای کې بس صدقه بزرګي شروع کړي، د ماشوم څخه واخلي، نور ماشومان په ګډ کې دا تاسو د ټولو دي، یا واخلي بل چاته ورکړي، یا بل دغه کې دا نه ده جایز. د ماشوم مال دی، په ماشوم په مصرف کولو کې چې پر ماشوم یې مصرفوي، بیا د پلار د مشر تولا پکار ده چې مثلا ماشوم ته چې ورکړي 500 روپۍ هغه خرڅوي، بیا ځای پلار ورته وایي چې نه په دې مه خرڅوه، په دا شي یې خرڅوي، هغه بیا مشکل نه لري.